د خزانې تاڼې په حدود 400 روډ باندې د لین دین په تنازع باندې ډزې شوې دي. په دې ډزو کې یو کس مړ دی او دوه کسان زخمیان دي. په دې کې چې کوم مړ دی د هغه فرمان ول د راضي ګل نوم دی او زخمیان چې کوم دي هغه علمزیب او شوکت دي. د علمزیب په زخمی حالت کې رپورټ درج کړی دی چې یاره د دې څه د پیسو تنازع وه او هغې دپاره دوی د 400 روډ باندې بنګش سی ان جي ته مخامخ دغلته تلي وو. دغلته دغه څلورو کسانو باندې دوی دعویداري کړې ده وایي دوی سره د دوی د لین دین د پیسو تنازع وه او په هغې باندې دوی جرګې له ورغلي وو. په دې جرګې کې دی وایي چې یاره خبرې د دې خپلو کې ګرمې شوې، جګړې ته خبره ورسېده. دوی وایي دغه څلورو کسانو په دې باندې ډزې وکړې. په دې ډزو کې علمزیب او شوکت زخمیان شو او د دې دا بل کس چې کوم دی فرمان دا په دې کې مړ دی. ملزمان تښتېدلي دي. د پولیس وینا دا ده چې هغوی بیا کله ورته اطلاع میلاو شوه نو زخمیان یې هسپتال ته ورسول او د څلورو ملزمانو خلاف کوم چې دوی دعویداري کړې ده د قتل او د اقدام قتل د هغې د ګرفتارۍ دپاره پولیس چاپې وهل شروع کړي دي. د پولیس هم وینا دا ده چې یاره د زخمي پولیس ته ویلي دي چې د دوی په منځ کې د پیسو تنازع وه او دوی دغې ټایم کې جرګې دپاره تللي.